پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ته ارشاد ده الحیاء شعبة من الایمان. بخاری او د مسلم شریف حدیث ته څه حیا کول شرم کول دا د ایمان ولا یوه عظیمه شعبه ده. شعبة منن شعبة عظیمة هامة ډیره اهمه شعبه ده. ځکه یو حدیث کې راغلی چې کله سړي نه حیا پاتې شي هغه بیا هر کار کولی شي. پیغمبر اسلام فرمایي اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت فاصنع ما شئت. څه حیا د نه پاتې شي بیا هر څه کول شي سړی. حیا په درې قسمه باندې ده. یوه حیا خو داسې څه طبیعي حیا وي طبیعت کې سړي یخې شوي شرمناک وي په هغو شیانو کې شرمېږي سره شرم وي نه خو هسې شرمېږي دې ثواب نشته. دویم نمبر هغه حیا ده څه حیا عرفي ده. عرف کې شرمېږي یارې موږ په خال دا شی بد ګڼي تاسو په خال دا شی بد ګڼي شریعت نه بلک تپوس وکړو چې شریعت دا شی بد ګڼي که نه یې ګڼي. که تاسو په خلکو بد ګڼلو خو شریعت بد نه ګڼلو دې حیا ثواب نشته ځکه د تاسو خلکو حیا جوړه کړې. دریم نمبر حیا د هغه ته حیا شرعي ویل شي شریعت والا حیا ده. هغه چې شي ته ویل شي چې کومو شیانو نه خدای پاک مانع کړي ده څه هغه چې د ګناه والا شیان دي حقیقت کې انده شیان دي سړی ونه حیا وکړي پرېږدي د الله نه زیات څوک حیادار نشته ځکه چې د بد شیان نجایز شوه ګنده فاحش شیان یې ښه کړي دي ما نه فرمایلي دي. بل حدیث ته پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احب. د شیخینو حدیث ته چې کوم سړی چا سره مینه محبت ساتي زړه تعلق ساتي دا به مغو خلکو سره وي. که په دنیا کې چا سره دی تعلق و کومو خلکو سره دی ناسته پاسته وه کومو خلکو سره دی اکثر تعلقات و څه لیدلو به د اکثر مغو سره کتل شو نو آخرت کې به بیا مغو سره وي. دا حدیث چې کله پیغمبر علیه السلام وفرمیل دي باندې صحابه ډېر خوشحال شولو. هغو ته دا خوشحالي ځکه وشوله چې یارې کوم سړی چې سره محبت ساتي مو هغه سره به آخرت کې وي. نو هغو خو تیل چې یا رسول الله موږ خو د تا سره مینه ساتو موږ به تا سره پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل ضرور به ما سره وایي. او یې پرې کې پیغمبر سم ته یوه صحابي یلیا وکنه چې یا رسول الله تو خو ډېره اوچته درجه ده آخرت کې به ته لویو منازلو کې وي اعلی منازلو کې اوچاتو ځایونو کې موږ خو دومره درجې نه دي. پیغمبر علیه السلام دا حدیث ویلو المرء مع من احب. سړی به هغه چا سره وي چې کوم دنیا کې چا نظریاتو سره وي چا سره دا مینه ساتي چا سره یې زړه لاګي هغه سره وي. نو په دې حدیث باندې صحابه دومره ډېر خوشحال شو چې دومره خوشحالي په بل شي نه وه کړې. مخته حدیث ته رزین شریف بیان کړی ده کتاب نما ده رواه رزین. الخمر جماع الاثم. پیغمبر علیه السلام فرمایي شراب دا د ګناه بیخ ده جړ ده. هغه وجه ده چې ګناه یو سړی کوي که نه پوهېږي چې یارې دا زه غلط لګیا یم خو د شراب کله وڅکي که نه دې کې بیا دې ته پته نه لګېږي چې دا ښه کوي او که بد کوي ځکه څه عقل یې مغلوب شي عقل یې کار پرېږدي ښه ورته بد شي بد ورته ښه شي. مخته حدیث ته اتم نمبر پیغمبر علیه السلام حدیث ته الانات من الله یا الانات من الله. څه د صبر سره یې کار کول بردباري سره یې کار کول ښه په سوچ سمج سره یې کار کول. هر یو کار دوی دنیا کې که نه سړی کوي سوچ سمج سره وکړي په سړي وینې وکړي په ساړه زړه باندې سړو دماغو باندې دا د الله طرف نه دا نعمتي خبره ده چې دوی باندې نعمت شوه ده. والعجلة من الشیطان. او که به یو سړی چې کوي جلتۍ سره کار کوي بیړې سره کار کوي هر شي کې هله هوله لګوي څه هر شی ګډ وډ کړي دا د شیطان نه ده. ځکه چې په بیړې کې یو کار کوي ټیک ته زر خو به یې وکړي خو هغسې صفا سوتره کار خو نه کېږي که نه خالص کار کوه خو صفا کوه ورو یې کوه خو ښه یې کوه. مخته حدیث ته انم نمبر پیغمبر علیه السلام فرمایي المؤمن غر کریم. مسلمان سړی ډېر چالاکمار نه وي کریم ډېر عزتمند وي عزت نفس ورکي وي یعنې ډېره چلکمرۍ ډېره عیاري لومړي په شان دی ګیدړ په شان دی چرب اللسان چربې زبان غیړې ژبې وله او ډېره داسې تیره ژبه خدای کړي چکو او د لره په شان دی څه د سیلاو کې لکه څنګه غوا لګیا شي په د تیرې ژبې باندې تیره تر ډډم او شوا د تیره وخته هغه څه دي
دا واخه دا ریبي که نه دا شی ته خبرې ریبي ته به یې که ماهر ده کورس یې کړی ده نه دا ښه سړی نه د دې باندې ما خوشحالېږه ځنه خلک په دې ډېر خوشحالېږي بچي مو ژبه چکو شوندې ده چکو شوندې نه ده دې ته آداب ور زده کړه ژوند کې چې کوم ځای کې دې ته خبرې ښې کول پکار دي کوم ځای کې نه دي کول پکار یا مشرانو مجلس کې دې ته څنګه خوله غول پکار دي علماو مجلس کې څنګه دې اوسي ماشومانو سره څنګه اوسي دا زندګۍ آداب دي او که کوم سړي کې دا شی ته آداب نه وي ورکړي که نه پوه شه دا منافقت علامه ده ځکه منافق سړی ډېر عیار مکار چالاک ګیدړ شاندي شغال غونې مخته حدیث ته پیغمبر اسلام همدا خبره کې څه والفاجرو فاجر سړی فاسق سړی رذیل سړی خبن دا ډېر دني قسم ته انسان ډېر رذیل ګیره هوا انسان پست انسان لئیمن او ډېر رذیله وي هر چې شي تامه ونه کیدل شي هر کور دو کول شي